السلام علیکم. په 14 اگست په شپه باندې زمون محترم آرمی چیف صاحب سید عاصم منیر صاحب په کاکل کې کیډټانو ته خطاب کړی دی. ډېری خبرې کړي دي خو هغوی د دې خپل هغې خبرې بیا دوهرا وکړه چې ډیجیټل دهشتګردي او هغوی ته د فارن سپورټ حاصل دی او دغه یې ډېره په خصوصي توګه باندې ووي. نو ما وی چې لږ دا تفصیل درته ووایم چې څوک هم فوج بدنامۍ د هغوی خلاف سخت ترین اقدامات پکار دي او داسې څوک کیدی نشي. هر محب وطن پاکستاني غواړي چې زموږ ادارې د ډېرې مضبوطي مونږ چې په کم خطه کې یو مونږ ته یو مضبوط فوج ډېر ضرورت دی. خو زموږ د فیصله سازو له سوچ کول پکار دي چې دا الکان چې کم ته تاسو نن ډیجیټل دهشتګرد وای دا ولې داسې شو. 2 کاله مخکې 3 کاله مخکې خو چې کله 5th جنریشن وارو نو دا 4-5 کروڑه ځوانان ستاسو کیبورډ واریر به ورته وي او دوی به د هندوستان او د NDS او د اسرائیل او د امریکې د پروپاګانډې ډېر مؤثر جواب ورکو. ولې داسې وشو؟ نو د هغې څه حقیقتونه دي. کو چېرې موږ دا حقیقتونو باندې تجزیه وکړو او دغه شیزونه دغه غلطیانې ټیک کړو نو زما په خیال چې څوک هم د خپل ادارو یا دغه خلاف نه دی. هغوی تنقید کوي، څه کسان به پکې ریډ لاین کراس کوي، د یې خلاف سختترین کارروایي وکړي. خو پازیټیو تنقید خو د دې دپاره وي چې موږ خپله قبله ټیک کړو، موږ خپل معاملات ټیک کړو، موږ چې دا څه روان دي دا دوی د سوخت ته وایي چې دا ملک دومره ښکلی دی او موږ ورسره څه کوو او هغې کې اسټیبلیشمنټ سهولتکار دی. د هغې وجه دا ده چې اسټیبلیشمنټ دې خلکو ته په میډیا پروپاګانډې او ایجنسیانو به د دوی د کرپشن فایلونه ورکول چې نواز شریف کرپټ دی، زرداری کرپټ دی. د نواز شریف پاناما کیس کې چې کوم JIT جوړه شوې وه پای کې یو بریګیډیر د ISI او یو بریګیډیر د MI او هغوی چې کوم تحقیقات کړی نو دا د اربونو نه د کرپشن نه سیوا خبره ده. نو هغه خلک چې کوم تاسو مونږ ته وی چې دا ټول کرپټ خلک دي هغوی په دومره د عمران خان په دشمنۍ کې په دومره غلطه طریقه الیکشن مینډیټ باندې غلا وشوه نو د هغې سهولتکار څوک و؟ په هغې کو دا لکان تنقید کوي نو دا جایز تنقید دی. بیا په فارم 45 چې چا ګټلی و د هغوی فارمونه غلط شو، فارم 47 شو. بیا چې کم تشدد شو د خلکو د زنانو بېعزتي وشوه، د سر نه څادرې لر کړې شوې، کورونه وله تباه شو، کاروبارونه تباه شو. نو کو دا خلک په دې باندې تنقید کوي نو د هغوی تنقید جایز دی. مونږ چې کله د آرمی پبلک سکول واقعه وشوه نو یو ډېره زبردسته نغمه مو جوړه کړې وه چې مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. نو چې دشمن بچو له مونږ دومره توجه ورکو چې سبق ورته وایو نو د خپلو بچو چې دي دا کم چې زموږ مستقبل دی د دوی د ګیلې ور لرې کولو ته مونږ ولې نه یو تیار او دا به 100-200 کسان به غلطه خبره کوي. د هغې په وجه باندې ټول ځوانانو ته ډیجیټل دهشتګرد ویل ډېر د افسوس خبره ده. بله خبره پکې دا ده چې د هغوی په د دغې لږو خلکو په انتقام کې په پاکستان کې انټرنیټ بند شو، ډېر پرابلم دی، سوشل میډیا مسله ده او پاکستان کې له 7 کروڑه خلک سوشل میډیا استعمالي، پای کې ځوانان ډېر زیات دي او تقریبا 1 کروڑ ځوانانو معیشت ته فایده په دې ورکوي چې آنلاین کاروبار کوي او فری لانسینګ کوي. د فری لانسینګ غټه اداره چې دا فیور هغې پرون پوسټ لګولی و چې پاکستانیانو له کار مه ورکوئ، دلته انټرنیټ خراب دی او هغوی به تاسو له په وخت هغه کارونه کوي. نو د هر ماشوم چې 2,000-3,000 ډالرې ګټلې دې ملک ته راتلې د ملک معیشت پې ټیک کېدو هغه د یو څو کسانو د غلطیانو په وجه د ټولو ته ډیجیټل دهشتګرد ویل یا هغوی ته میډیا کنټرول سوشل میډیا کنټرول کولو دپاره فایروال لګول. د هغې نقصان دا وشو چې دغه 1 کروڑ کسان اوس بېروزګاره ناست دي، آنلاین کاروباري نشته، فری لانسینګ نشته. نو د خدای دپاره کم خلک چې فیصلې کوي په سوچ سمجھ کوي دا ډېر خلک چې په بندو کمرو کې ناست دي او دوی له کم دا ریپورټس راځي دا ولې چمچې راوړي او څه به چا ریپورټ ورکوي. ګراوند ریالیټیز جدا دي، خلک چې څه وایي نو هغه نور څه دي. نو موږ ټول
محب وطن پاکستانیان یو او دا ځوانان زموږ مستقبل دي کو دوی زموږ نه ځان موږ دوی خفه کړه په دې اقداماتو چې نااهله مسلط کړي چا دي مونږ بیا مونږ وایو زموږ سیاست سره کار نشته 4 پیرې مارشل الله په دې ملک فوج لګولي دا یو حقیقت دی د سیول ادارو نن سبا 99% مشران چې دي ریټایرډ جرنیلان دي نو دا ټولې خبرې چې دي مخکې به میډیا کنټرول شو د میډیا به اهمیت او خلکو به خبر د میډیا خلکو خبره منله اوس چې کله تاسو میډیا ټوټل کنټرول کړه د خلکو سره د رښتیا ویلو بل پلیټ فارم نشته سوای د سوشل میډیا نو کو سوشل میډیا باندې تاسو داسې کوئ نو دا بیا نقصان څه شي نقصان دا شي چې د سړي ړه ډک شي او کله ړی بخار وکړي او راوځي نو هغه انقلاب طرف ته ځي او هغه ډېر نقصان کوي ته چې دغسې د خپل رای اظهار وکړې تنقید وکړې نو ستا هغه د ړه بړاس وځي بیا هغه نه جمع کېږي خو چې ته پابندیان یې ولګې نو خلک څه موده خو برداشت کړي خو بیا اخره کې هغوی د هغې خول نه بار راوځي او نقصان ملک او ریاست ته وکړي نو خدای دې نه کړي چې زموږ ملک ته څه نقصان ورسي خو دا کم خلک چې فیصلې کوي او دا کم خلک چې وله مشورې ورکوي نو دغې فیصلو او مشورو کې ډېر احتیاط پکار دی او دا رویه بدلول پکار دي چې د یو لساتو کسو په غلطۍ باندې ټول کمیونټي ته ډیجیټل دهشتګرد ویل دا موږ ته ډېر لوی نقصان رسوي امید لرم چې تاسو به په دې بیک ګراوند پوه شوي دا ټول محب وطن پاکستانیان دي او دوی په دې 14 اگست ثابته کړه چې هر سړي د پاکستان جنډر اغوستی او پاکستان زنده‌باد وي د پاکستان خلاف چا خبره نه ده کړې خو د نااهلو حکمرانانو خلاف او د هغوی د سهولتکارو خلاف خبره کول دا د پاکستان سره غداري نه ده دا د مینې انتها ده چې زموږ د عمل دومره بېدردۍ سره چا لوټ کو بیا په موږ مسلط دي کمنټ پیو کې کو ویډیو مو خوښه شو او ډېر شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته